ډیری مسلمانان داسې وي چې د هغې په کور کې یو قسم تعامل وي او بهر خلکو سره بل قسم تعامل وي. د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم لأهلی وانا خیرکم لأهلی. په تاسو کې چې ډیر بهترین انسان او شخصیت دی هغه دی چې په خپل کور کې خوي، په خپل کور کې تعامل د بار نه ډیر خوي. او بیا فرمایي وایي زه ډیر غوره یم او ډیر ښه یم د خپل اهل دپاره په تاسو کې. یعنې زه دا تاسو سره چې کوم بار تعامل کوم د دې څو چنده زه د خپل اهل سره په کور کې نورم ښه کوم. او دا د عظیمو د غټو خلکو کار دا وي چې په خپل کور کې ډیر ښه وي په نسبت د بهر باندې. د غرض هم د دې حدیث نه او د دې خبرې نه هغه دا ده چې کیدای شي داسې بعضې یو نیم ورور وي چې دغه صفت به پکې موجود وي، نو چې باید دا صفت د ځان نه ختم کړي. ولې د یو څه وجونه؟ یو خو دا ده د نبي صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دا انسان ښه سړی نه دی. ښه سړی او بهتر او غوره انسان هغه دی چې په کور کې تعامل د خپل اهل سره، د ښځې سره، د بچو سره، د ورونو مور و پلار ټولو سره دا ډیر ښه وي په نسبت د بهر خلکو. نو هغه انسان چې هغه تعامل بار ښه وي په نسبت د کور باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دا غوره انسان نه دی. کم یو مسلمان غواړي چې هغه غوره انسان نشي، بلکې هر یو غواړي چې غوره انسان شم. دا اسانه طریقه ده چې په خپل کور کې خپل ځان ډیر ښه کا او ډیر اخلاق پیدا کا. د دې وجې نه امام شوکاني رحمه الله فرمایي وایي که چېرته انسان داسې و چې په کور کې اسوأ الناس اخلاقا، په کور کې ډیر بد اخلاقه و، واشجعهم نفسا، په کور کې غټ بهادر او په هره خبره باندې بس غوسه کېدل، کنځلې کول، خیرې کول، ښځه یو کاغه بچي یو که نمسي یو داسې نور. واقلهم خیره، او کور کې خیر کم وي ځکه ټول هم دغه کار وي، ټول لانجې او ټول بد اخلاقیان وي. لیکن وایي چې کله بهر ته وځي خلکو ته به مسکی او داسې اخلاق د اخلاقو بوجۍ به ته جوړه شي، خلکو ته به خیر رسوي، هغې سره به کومک کوي، ماشومانو سره به ښایي، غټو سره به ښایي، تعامل به کوي. دا انسان چې کوم دی وایي چې کله انسان دغسې وایي دا محروم التوفیق دی، الله دته د خیر توفیق نه دی ورکړی او دا لاره کومه مستقیمه لار چې کوم ده د هغې نه کوږ روان دی. یو خو دا د عزتمندو دا څومره اسانه عمل دی، سړی بار اخلاق کوي کور کې ول نه کوي، بار د نور خلکو سره صبر کوي ولې کور کې صبر ول نه کوي. دغه صبر د ښځې سره وکړه، یو کار دې وران وشي، د بچو سره وکړه، نمسو سره وکړه. او بله دا ده چې په دې باندې ته غوره انسان جوړیږي. د نبی صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق ته غوره انساني. د دې ته ضرورت لري چې لکه ډیر اعمال وکړي، صحیح د هغه به کې، لیکن که تا علم هم نه کړی او جهادونه دې هم نه دي کړي او حجونه دې هم نه دي کړي او تبلیغونه دې هم نه دي کړي، ډیر اعمال دې نه دي کړي، په دې باندې ځان ښه سړی که که نه هغه هم سړی کوي، هغه مهم دي کوي به، لیکن که هغه دې ونه کړل وس یې ونه شو نو دا اسانه طریقه ده که نه. د دې ټولو شیانو مطلب دا ده چې ته غوره انسان جوړ شي. نو ته غوره انسان په دې باندې جوړېدلی شي چې خپل اهل سره ښه اخلاق وکړي، کور کې ښه اخلاق وکړي.